څنګه چې حیات محمد خان شیرپا په یو سوچ باندې را پاڅېدلی و او د هغه دا سوچ و او هغه وخت کې داسې حالات و شکر الحمدلله نن که په دې چارصدک کې یا په دې صوبه کې یو غریب سړی د عزت ژوند تیری نو دا د حیات محمد خان شیرپا و هغه سوچ و هغه قرباني وه دې کې داسې مشران ناست هغوی ته به پته وي کوم وخت کې چې هغه پارټي جوړوله دلته په دې صوبه کې نو لومبی آغاز یې خپل کلي نه چې کو خپل خاندان خپل خپلوان چې راغونډې کړه نو حیات محمد خان شیرپا هم یو لوی خان و د هغه خپلوان هم هغسې وو او کله چې هغه ایجنډه ورته کېښودله چېرې سکولونه به جوړو دلته به مواقع ورکو دا غریب کس ته به په خپلو خپو باندې ودرو چې د دوی ژوند ښه شي نو هغه خلکو یې مخالفت وکړو ځکه چې لومبی نقصان خو د هغوی هغه خانې ته رسېده خو حیات خان د هغې پروا ونه ساتله په دې چارصده کې د شمار د خلکو حکمرانی وه اوس هم هغه طرف ته حالات ډېر زیات بدل دی او دلته چې موږ ولیده دلته اوس هم له هغه بعضې دغه د هغوی شته دی د حیات خان دغه سوچ و په هغې باندې روان و د هغې مخالف یا کم خلکو چې زما او ستاسو حقوق غصب کړي په ما او تاسو حکمرانی کوله په ما او تاسو باندې خپله خانې چمکاوله د هغوی مفاو ته نقصان رسېده نو هغوی حیات خان په ظاهري طوره زمونږ د مخې نه لر که سونه زمونږ د سر سوری چې و هغه ظاهري طور لر که خو نه د هغه هغه سوچ د هغه هغه فکر او د هغه هغه وینې هغې نور هم څنګه چې وایي چې شهیده په ظاهره باندې خو د دنیا خو هغه مړ کېدی نه شي نو هغې ته تاسو وګورئ نن حالات داسې روان دي چې موږ په د اتمانزو په کلي کې ناست دي خپل تنظیم جوړو زمونږ او د نورو پاټو ترمنځ یو ښکاره فرق دی تاسو که وګورئ په دې یونین کونسل کې د قومي نیشنل پارټۍ تنظیم شته تاسو د هغې د تپې صدر ته وګورئ یا نور عهدهدارو ته وګورئ هغه به یو داسې کس پی چې هغه راج هغه د خانې هغه دغه به دغه کوي که د هغې په نسبت کې زمونږ تنظیم ته وګورئ زمونږ خلکو ته وګورئ خو بعضې وخت کې زمونږ غلطیم زمونږ د خلکو وي چې الیکشن راشي من خپل هم څنګ رور یو غریب په زړه کې به د خدمت جذبه یو مخلص کس به خو موږ هغه به پرېږدو او دلته د خانانو په ګاډو پسې منډې وهو د هغوی ویګوګانو ته ورخیږو او په سبا بیا ګیلې کوو یاره دا 11 بجې راپاسي دا 12 بجې راپاسي یاره د ده نن موډ ټیک نه دی موږ داسې خلک دلته په ځان مسلط کو چې بیا موږ د هغه موډ ته هم ګورو چېره ورېږه موډ یې ټیک دی که نه چې بیا ورته موږ خبره کوو د هغې نه مخکې سوچ کوو چېره خبره به پرې ښه ولګېږي که نه بده به پرې ولګي کلک عزم وکړو څنګه چې ما مخکې په خپل تقریر کې ووې انشاءالله دا به ثابتو من خلکو ته جمهوریت دا په کاونټ دی دا د نمبرو گیم دی دا د اکثریت کار دی دا د نوابۍ او د خانۍ کار نه دی دا د ټوپکو او د بدماشو کار نه دی دا چې د چا اکثریت انشاءالله دا نوجوانان دا امیر صاحب دلی داسې خلک په دې تنظیم کې راله چې تاسو د زړه نه محنت وکړو
نو بله ورځ کامیابي دا به هم ستاسو وي انشاءالله. د دې یونین کونسل دا مسلې د غټو خلکو مسلې هغې خپلو کې حل کېږي، خو ما ورته اکثر رواني کوشش به کوو چې هرې پارټۍ خلکو سره هغې سره کینو، خپل پیغام ورته ور ورسوو او هغې ته ثابته کړو چې ستاسو لیډرشپ کې دا فرق دی. ستاسو لیډرشپ مطلب هغه څه وایي چې مالدار پکې مالدار تر کېږي او غریب پکې ختمیږي، هغه دی. او د قومي وطن پارټۍ لیډرشپ د آیات محمد خان شیرپاو سوچ هغه د غریب سړي دی چې غریب سړی راشي. تاسو دلته وګورئ په تیر شوي بلدیاتي الیکشن کې دې ضلعې ته وګورئ، په دې ضلع کې نور هم کس نو غریب سړی نو چې ضلعې ناظمۍ په سیټ ناست وی. یا په دې تحصیلي چارسدي ته وګورئ، په دې کې بل کس نو چې په دا تنظیمۍ په کرسۍ کېنولی وی. تاسو تنګي تحصیل ته وګورئ، غټ غټ خلک هم پکې پاس شوي. خو ملی رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو هغه هلته چې د ناظمه انتخاب کو دا د چا په وهم او ګمان کې هم نه راتله چې هغه به د ډکي نه یو عام کس هغه راپاسي او د تنګي د تحصیل د ناظمۍ په کرسۍ باندې به کېنئ تر د کم ټیمه پورې چې سبا الیکشن دی او نن اناونسمنټ کېږي د دغه ټیمه پورې ما ته پته نه وه چې ماله دا ټکټ راکوي. دا دې ټیمه پورې ما ته پته نه وه، دا ته زه حقیقت ویم، دا مفتی صاحب دوی ناست دي، تر د دې ټیمه پورې ما ته پته نه وه چې یاره دا پارټي دا ټکټ دا ماله راکوي. هغوی د حیات خان هغه سوچ مطابق ستاسو غریب رو راوسته او تنګي تحصیل د هغې د ناظمۍ په کرسۍ باندې کېنو او دا یې ثابته کړه خلکو ته چې قومي وطن پارټي دا د غریبو خلکو پارټي ده، دا د هغه خلکو پارټي ده. څوک چې سهار راپاسي او په زړه کې دا خیالي دا دغې چې یاره د بل مسله حل کم، د ده د حقوقو تپوس وکم او که موږ سره په پارټۍ کې کم خانم وي تاسو د هغه هم دا دغه وګورئ، د هغه به هم سوچ دغه وي، د هغه سوچ چې کوم دی د هغه به د حیات محمد خان شیرپاو سوچ وي او هغه به هغه خپله خاني هغه نشي هغه په خپل ځای باندې پرېښي، د غریب سړي په سر باندې به لاس دي، د هغه به هم دا سوچ وي انشاءالله چې موږ جدوجهد وکړو. تاسو ته خو مې وویل خبره په شماره ده په کاونټ، یا ما ته دا مسله ده یا تاسو په ایمان یې وایئ چې هغوی تاسو د خوبه ریښولی شئ، د هغوی د خوبونو خپل ټیمونه دي او بیا د هغوی د میلاوېدو هغه اندازم او مسلط کړی موږ په ځان په خپله باندې په ووټ باندې راغلی ما ته ووټ ورکړی. انشاءالله دا یو تهیه به کوو چې په دې یونین کونسل کې بدلون به راولو، حقیقي بدلون به دا راولو که د غریبو خلکو اکثریت پکې غریب سړی به منتخب کوو. که په دې بنیاد باندې تاسو نور ملګري او کوڅه په کوڅه وګرځېدئ او تاسو خلک ګایډ کړه نو زما دا یقین دی چې هغوی به ستاسو د خبرې سم متفقي او د نن نه چې پاسو دا به کوو چې په اتمانزو په یونین کونسل کې به انشاءالله دا بدلون به راولو، دا به خلکو ته ښایو چې د کومې طبقې د خلکو اکثریت دی هغه به د دې ځای نه منتخب کېږي. زه راځم تنظیم طرف ته. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې ناست زموږ د ضلعې جنرل سیکرټري صاحب مفتی افتخار، د پی کے 57 چیئرمین جناب یحییٰ جان صاحب، په سټیج باندې ناست زموږ د پی کے 57 سینئر وائس چیئرمین او زموږ ډیر نر او کلک ملګری جناب حاجی عبداللہ خان اتمانزئی، مخامخ ناست ټول
درانه او خواږه ملګرو، السلام علیکم. د ټولو نه اول خو زه په دې کامیابه غونډه باندې تاسو ټولو له مبارکي در کوم او دا کم نوی تنظیم چې جوړ شو د سلیمان خان په سرکردګۍ کې یا د هغه په چیئرمینۍ کې د یوسی او اتمانزئی او ټول چې کم الکان او کم زبردست تنظیم چې جوړ شو نو دوی له مبارکي ورکوم او دا ته هیله ساتم چې انشاءالله دوی به اوس د قومی وطن پارٹی د ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو پیغام، د سکندر حیات خان شیرپو پیغام کوسه په کوسه بوزي وړي خلکو ته به ایکسپلین کوي او د دې نه پس په دوی کوسه په کوسه چې کوم زمونږ 3 وی سی ګان دي دلته د هغې تنظیمونو لپاره بم سلیمان خان او حاجی عبداللہ صاحب دوی به خپلې هلې ځلې کوي او دا تنظیمونه بم برابروي. دویم دا خبره ده چې کومه د دې موقع نه یو فایده بل اخلم چې زمونږ د اتمانزو چیئرمین صاحب هم شته، حاجی عبداللہ خان صاحب هم شته او زمونږ نور چې کوم ملګري دي د یونین کونسل ټول موجود یې. نو تاسو له زه د خپل طرفه او د خپلو مشرانو د طرفه په کامیابه برسې مناولو باندې د هغې هم تاسو ته مبارکي در کوم او ستاسو دونه کارونه اهم کارونه پریښي او دا کارم خپل کار ګڼلی او تاسو راټول شوي وې او دا یو خبره ده چې دا دشمنان یا اغیارم دا وایي چې دا ځل نه کومه برسي شوې ده دا د 400 په تاریخ کې د شیرپو خان داسې برسي نه ده شوې چې دا ځل نه څنګه برسي شوې ده. نو دا چې زمونږ دا کم ملګري دي دا ماته ناست دي، زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد. دا کم ملګري چې دلته ماته ناست دي په هغه ورځ ما د دوی جوش او جذبه په شیرپو کې لیدلې وه، دلته د عبدالله حاجي صاحب ځای کې هم لیدلې وه، چیئرمین صاحب ناست دی، د ده چې کومه جذبه وه دوی چې کوم خلک د کلو نه د کوڅو نه د هر ځای نه روغ نو دوی او تاسو هغه خبره غلطه کړه چې یاره ډېرو خلکو به دا وی چې دا برسي مناویږي دا مونږه مناوو، دا بل څوک نه مناوئ دا مونږه مناوو. زه نن د دې سټیج نه دا ډېر په فخر سره ویم چې دا برسي بل هېڅوک نه مناوئ، دا د قومي وطن پارټۍ کارکنان مناوئ، دا زمونږ دا د یونین کونسل وروڼه مناوئ. صاحب د کارونو په باره کې وکړه د سن 90 نه زمونږ 2 ځله آفتاب خان چې کوم دی د صوبې وزیر اعلی پاتې و. تاسو نن چې په 400 کې په ګوټ کې دا کم د ګیس دا لړۍ وینئ او دا کورونو ته ګیس میټرې لګېدلي دي نو دا ګیس چې دی 400 ته یا او دا بیا خور کړي زمونږ مشر ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو. نو دا کارونه ازل ملل شمس دي، که روډ دی که بجلی ده که ټرانسفارمر دي، اوس ته خلک ټرانسفارمر یې ولګوي، اوس ته خلک پر دروازې په ګنټه کې دی 2 او شل ټرانسفارمر یې ولګوي. که دا ټرانسفارمر یې لګېدی که دا د ګیس میټر یې لګېدی که دا روډونه جوړېدل نو د دې په شا زمونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او جناب ارصد جناب عبداللہ خان حاجي صاحب شته، کنی زما بل کشر رور زما یحیی جان هم شته او کنی نو زه هر وخت تاسو سره په دې لنډ خوا غني خان روډ باندې اوسم زم تاسو ته هر وخت حاضر یم چې څه خدمت وي څه حکم وي نو انشاءالله په یو ځای به کوو. تاسو یو ځل بیا مبارک شي، ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ. شور د حیات خان شیرپو د هغې د کوم لار باندې هغې دا پارټي جوړه کړې وه هغې پکې راغلي وو، د هغې چې کوم منشور و هغه به ورته ښیي او دا به هغه په دې اماده کوي چې یاره دا قومي وطن پارټي چې دا یو واحد یو پارټي ده چې د پښتون دپاره اواز یې اوچت کړی دی او د هغې دپاره هلې ځلې هم کوي. نورونو جان خو ډېرې خبرې وکړې د پارټۍ په هغه باندې، زه به صرف دومره ووایم که تاسو د ضلع 400 راوالی ضلع 400 کې که تاسو وګورئ واحد دا یو قومي وطن پارټي ده چې هغه
لګیا ده په دې 400 کې د ترقیاتي څومره کارونه دي، که د روډونو وایي، که د سکولونو وایي، که د بجلو وایي، که سړکونه، هر قسمه ترقیاتي چې څومره کارونه دي هغې په دې کې لګیا دي او هغې کوي د خلکو هغه چې کوم مطالبې دي هغه پوره کوي لګیا دي، نو حتی نوکرو پورې. نورونه د واحد دا یو کور دی، د واحد دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دی چې هغه که په سیټ باندې نمی ناغي دا کوشش کوي چې خپل صوبې دپاره، خپل ضلع دپاره هغې داسې فنډونه داسې هغه روړي، هغه بار نه داسې څه روړي چې هغه د خپل ضلع کې ولګي، خپل صوبه کې ولګي د هغې. نو واحد داسې دا کس دی چې د خپل د قوم، خپل د پښتون، خپل د هغې دپاره دي هلې ځلې کوي لګیا دي او همدا کوشش یې د هغې چې زما پښتون رور چې څومره دردېدلی دی چې دا د هغې دا دردېدل چې دي دا د هغې ختم شي او دا بله ختمېږي چې موږ هغې سره یو موټی شو او یو اواز شو هغې سره. ډرایور و دا د هغې زوی دی، هغه وخت دا ماشوم و او اوس دا دی زلمی شوی دی خو دا شکل یې هغې سره ملاویږي. نو بیا هغې ته وایي چې سویم کې سبق وایي، هغه ورته وایي چې زه 10 کې ما ورته وایي چې ښه دا زما کارت دی دا واله چې کله 12 دی وکړو نیغ ماله را ده. نو د هغې دومره پہچان دی. نورونو زمونږ داسې مشر دی چې هغه زما په خیال چې په دې صدیانو کې به داسې بل مشر بیا پیدا نه کوي. نو دا زما تاسو ټول ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ راغون شئ، هغې سره یو موټر د دې تنظیم د رونو ته هم مبارکي هم ورکوم. اخره کې د ټولو شکریا ادا کوم، ډېره مهرباني. والسلام. هغه درانه ملګري دي، هغه ایماندار ملګري دي، هغه ملګري دي چې دوی لیشه د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب هغه لمن راټینګه کړې ده او د هغې د قومي وطن پارټۍ چې هغه میشن چې په مخ کې بوځي. خبرې زما نه ډېرې اوږدېږي، خبرې مختصر کوم. خو زه یو ځل بیا د 4 وانیون کونسلونه چې کم ملګري راغلي دي او هغوی د تنظیم کې موږ سره کم فعال کردار ادا کړ او د تنظیمي عهدې چې دی نو قبول یې کړي او د ذموارو ته یې غاړه کېښوده. هغوی ته د زړه د کومې نه چې زه یو ځل بیا مبارکبادي پیش کوم، مبارک هم شه او بیا مبارک شه او بیا مبارک شه. خو ملګرو لکه ما سره الفاظ نشته د دغه ستاسو د دې مینې او د دې خلوص څنګه چې زما قیصر جمال ډور ویلې چې یاره د پی کې 57 چې دا ډېر خلک لګیا و چې دا مفلوجه شو دغه شوه لکه سیاست پکې ختم شو، قومي وطن پارټي هم دې وته. نو هغه زما ستاسو دا ماته چې کوم ناس مخامخ ملګري ستاسو په وساطت هغه تاسو یو څو ورځې مخکې په 11 فروری باندې هغوی ته ثابته کړه دغه خلکو ته دې ضلعې ته او دې صوبې ته چې دا کوم جامع پیر چې راغونډ شوی نو ما کتل زما د سوچ نه بار ما داسې مخلوق پکې ما ولیده، داسې نوې نوې چهرې ما ولیدې چې هغه ما په زندګۍ کې نه ولیدلې. ما یو ملګري ته مې وویلې ما دا د الله تعالی د غیبو امداد دی زموږ سره، ځکه چې ما خو داسې خلک وایي چې دا ما ډول لیدلي نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو قیصر خان ویل، زه ستاسو د زړه د کومې نه چې د دغې برسې د هغې ما سره الفاظ نشته، د هغې ما د ډېرو خوشحالۍ نه او د ډېر دغه نه مینې نه پاکه ورځ ما ژړلي دي خدای پاک ته چې خدایه پاکه دا خو تا عزت چې ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب تا عزت ورکړو. د شهید له زرخیز کلي نه شوی دی، د دې زرخیز ځمکې نه شوی دی او د دې اشنغر نه شوی دی. نو زه تاسو ته وایم چې په دې خلکو کې شکر الحمدلله هغه بعضې کسان ویره ده خلک چې دي د علاقه چې دا مشران چې دا غریبانان دي نو غریب هغې ته وایي چې ایمان یې نی. زه دغې ته غریب نه ویم، الحمدلله دا هغه کسان زما مخې ته چې کوم ناست دي او زما شاته چې کوم مشران ناست دي د دوی خبره یې وایي، د دوی ایمانونه مضبوط دي، د دوی پخې خبرې دي. موږ په ماسخوتن لمونځ کې یو ونخلغو ونترکو من یفجرک، خدایه نه کوو دا خلکو سره لین دین او معاملات قطع تعلق ورسره کوو چې کوم ستا نافرماني کوي، ستا په لاره صحیح نه ځي او د نبي علیه السلام په صحیح لارو نه ځي، هغه خلکو سره مونږ تعلق ختمو. دا مونږ الله سره هر ماسخوتن واده کوو
خو په دې ځان پوهیو نه. نن مې تاسو ته ورو دا ایکسپلین کړه، دا مې ته ګلو کړه چې هم په دې عمل وکړې، هم دا خبر دي انشاءالله خدای پاک پکې خیري. هم زمونږ د اتمانزئی دا PK 57 دا چې مخکې د قومي وطن پارټۍ وه او اوس هم دا او بیا هم انشاءالله. ورګرو زمونږ ملي رهبر رحمان شیرپاو صاحب د ډېر هغه خوشحالۍ نه زما دا نوم ورته تاسو غلط شي. ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپاو صاحب، سکندر خان شیرپاو صاحب، هغوی چې دي هغوی د بدماشۍ سیاست نه کوي، هغوی د جبر و ظلم سیاست نه خوښوي. هغوی که سیاست کوي د دې قوم د خدمت سیاست کوي، د دې علاقې، د دې حلقې، د دې ضلعې، د دې صوبې د ترقۍ سوچ سیاست کوي، منفي سوچ سیاست نه کوي. تاسو وګورئ زمون مختلف پارټۍ دلته سیاستونه کوي، خو د هغوی د بغض حسد سیاستونه دي. هغه الحمدلله موږ رد کوو. دغه د موږ سیاست نه ویو چې څوک د بغض حسد سیاست کوي، د غریب سره د بغض د کینې سیاست کوي، د دروغو سیاست کوي. دغه نه موږ بایکاټ کړی دی. د دغې په وجه باندې موږ ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپاو صاحب سره پاڅېدلي او انشاءالله د هغې پورې به یو که خیري چې څو پورې موږ ژوندي یو که خیري، تا حیات پکې خیري. موږ هم دا سیاست کوو د ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپاو صاحب، د سکندر حیات خان شیرپاو صاحب مټې به مضبوطو. نو انشاءالله تاسو ما سره دا وعده کوئ چې دا سیاست به کوو که خیري، په شریکه به کوو. لاس اوچت کړئ تاسو ما سره دا سیاست په انشاءالله څنګه چې راسره لاس اوچت کړی که خیري، داسې د اړونو تمکوس کې که خیري، دا سیاست به دا هغه شان کوو که خیري.